د تطوع او نوافل چې الله تعالی فرمایي که ودې کړل طالبه ذخیره د آخرت جوړه شي که ودې نه کړه زه تانه د دې پوښتنه نه کوم چې دا په خلکو لازموی ما دا نفل دي ماسپښین چې کم ورځ مخکې سنت دي دام نفل دي د سهار چې کم 2 سنت دي دام نفل دي د ماښام چې کم 2 سنت دي دام نفل دي د ماسخوته دا ټول نوافل دي دې ته د سنت نامه مولایانو یعنی فقهاو محدثینو ورکړي تراوی نفل دي وی تراوی نفل دي او د نفل معنی کوي چې نفل د فرضونه علاوه هر سیز ته نفل وي دا خو موږ وایو نفل وی زید سیز ته په جهاد کې چې کوم انعام حاکم جرنیل مجاهد ته ورکوي هغې ته هم نفل وی خو کاش چې تاسو په نفلو کې د فرق معنی درته زده وي نفل خو وی ټیک ده د فرض نه علاوه هر سیز چې دی هغه نفل دی خو بیا د نفلو خپل درجات دي د کومو نفلو چې تاکید راغلی هغې ته سنت مؤکده وي او د هغې پرېښودونکی چې دی هغه ګناهګار دی او د کومو نفلو چې تاکید نه راغلی د هغې باقاعده اختیار دی که کې وکړه ثواب دی او که نه یې نو مکه تا ماله د ساري سنت او تحیت المسجد دا په یو درجه کې کېښود ځکه چې هم سنت دي که نه د ساري سنت هم سنت دي که نه مطلب ستا ته چې کوم تفسیر کې د هغې مطابق هغه هم نفل دي او تحیت الوضو تحیت المسجد هم نفل دي تا دواړه نفل کړل تا دواړه په یو درجه کې کېښودل حالانکه د ساري د سنتو باره کې حضور نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدعوهما وان تردتکم الخیل وایي که اسونه دې په خپو کې وتوغړئ د ساري دغه 2 رکعات مه پرېږده دا سنت یادوي دا سنت یادوي تا ماله د ساري سنت او تحیت المسجد او تحیت الوضو او کوم چې دا غیر سنت مؤکدي دا په یو درجه کې واچول دا ته پیغمبر اسلام والسلام زم پیغمبر اسلام والسلام کړی دي ظاهره خبره ده د ابن عباس رضی الله عنه روایت ته مصنف ابن ابي شيبه کې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به تراویح کول یصلی فی رمضان 20 رکعتا 20 رکعاته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې تراویح شوی په دې د اتفاق په تعداد کې اختلاف دی چې څونه شوي دي بیا موږ د ابوبکر رضی الله عنه دور ته رالو په هغې کې ماته د تعداد روایت میلاو نه شو بیا زه د عمر رضی الله عنه دور ته رالم د عمر رضی الله عنه په دور کې صریح روایات موجود دي چې هغوی به 20 رکعاته تراویح کول زه اوس په 20 او په 8 باندې تذکره نه کوم اصل اعتراض چې شا یو کس کړی دی هغه په نفلو باندې دی او په سنتو باندې دی نو د آیات ساتئ سنت وایي سته سنت هغې ته وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو کار کړی یو پیری کړي 2 پیری کړي 3 پیری کړي بیا به موږ د صحابو عادت ته ګورو کوم کار چې صحابو راغستی دی په خپل ژوند کې راوستی دی دا به زموږ دپاره سنتي او کوم کار چې صحابو پریښی دی موږ به وایو دا د پیغمبر اسرات والسلام خصوصیت و چې دی 11 بیبیانې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت وي شاته صحابو نه دي کړي په ولاړه یو پیره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول دی او د اسماتې صحابه وروسته دا عمل نه دی کړی موږ ویل دا د هغه خصوصیت و یا څه عذر و کمی خبرې چې صحابه په خپل ژوند کې اختیار کړي دي دغه ته ویلی شي سنت نو تا ته مې ویل یو مې درته د حدیث نه ثابت کړل وسننت لکم قیامه چې ما درته د رمضان په شپه کې ودرېدل دا مې درله سنت وګرځو تراویح بل مې درته دغې قاعدې نه ثابت کړل چې کم عمل صحابو د پیغمبر صلوات والسلام اختیار کړی هغې ته ویلی شي سنت کم عمل چې پریښی هغه خصوصیت یا عذر